الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو دا وخت زه په بحرین کې ولاړ یم. تاسو د بحرین کم ښکلی مقام چې دی هغه کتی شئ. دلته کې کم سیاح چې راغلي هغه هم په ډېر تعداد باندې دي او د دې زینه چې دی نو هغه لطف اندیز کېږي او مزې چې دي هغه ترې اخلي. په سوات کې دا وخت چې دی واوره په تیزۍ باندې روانه ده او ډېر زیات یخ دی. تقریباً -2 ټمپریچر چې دی هغه اوس ریکارډ کېږي. دلته کې ډېر په ګڼه باندې خلک چې دي هغه راغلي. دا تاسو کتی شئ دا مونږ د بحرین په ښکلې سیمه کم چې چمګړۍ نه لږ وټې بره پل دی په هغې کې ولاړ یو. دا وخت دا دریای سوات چې دی دا دی نو خلک چې دي هغه ډېر زیات راغلي دي د پل نه مزې اخلي. ان سے پوچھتے ہیں بات کرتے ہیں. کیا کہیں گے بھائی آپ؟ جی کیا کہیں گے؟ یہ پل مقامی لوگوں کے لیے مسئلے مسائل بناتا ہوگا لیکن ہم لوگوں کے لیے تو ایک ہم ٹورسٹ ہیں تو اچھا ہے. پہلے بھی یہ خطرہ ایسا درپیش آ چکا ہے اسی وجہ چاہیے اس کو مزید اور ریپیئر اور مضبوط کیا جائے. اچھا اور سوات کس طرح لگا آپ کو؟ سوات ماشاءاللہ سے بڑی خوبصورت جگہ ہے. اللہ نے بہت اچھی یہاں پہ نعمتیں بہت ہیں لیکن پاکستان گورنمنٹ کو چاہیے کہ یہاں کے پانی کو یوز کرے, یہاں سے بجلی وغیرہ بنائے پیدا کرے. جتنے ریسورسز ہیں ان کو صحیح سے اویل نہیں کیا جا رہا ہے یہاں پہ. اچھا جی آپ کہاں سے آئے؟ ہم کراچی سے ہیں. کراچی سے؟ جی ہم لوگ سب کراچی سے ہیں ماشاءاللہ. آگے بھی آپ لوگوں سے لے سکتے ہیں. جی آگے بھی کیا پوچھنا ہے آگے تھوڑا معاملہ